زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، دا دنیا دارالامتحان یعنی د ازمیختونو او د امتحانونو کور دی. د دنیا کې زندگی گویا کې د امتحاناتو سره مقابله کول دي او د امتحاناتو نه تیریدل دي، او هغه انسانانو ته خدای ترقی ورکوي او هغه انسانانو ته خدای عزت ورکوي کم انسانان چې د امتحاناتو نه کامیابی سره تیر شي. د دنیا کې څه خلک غټ خلکي چې هغه د نورو د لارښوونې دپاره خدای را لېږلي چې هغې ته پیغمبران وایي، او څه خلک عام مسلمانانی د کم شخصیت درجه چې ډېره اوچته وي په هغه شخصیت امتحانات ډېر راځي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اشد الناس بلاء الانبیاء، په د انسانانو کې ډېر سخت په امتحاناتو کې پیغمبران دي، سخت امتحانات په پیغمبرانو راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې د پیغمبرانو ته څومره نږدې د هغوی تابعداري نو د امتحانات به پرې راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یبتلی الرجل علی حسب دینه، په سړي به د دین په اندازې امتحانات راځي. فإن کان فی دینه صلابة زید فی البلاء، که دین کې څومره کلکوالی هغومره به په امتحانات زیات راځي، او چې دین کې کلکوالی نه وي نو امتحانات به پې کم راځي. دا پیغمبران خو ټول ډېر لوی خلک دي، عظیم شخصیتونه دي. د آدم علیه السلام نه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې په انسانیت کې د ټولو نه اعلی خلک، خدای خوښ کړي خلک، خو بعضې پیغمبرانو شان پکې لږ اوچتي، هغوی ته اولو العزم وایي، د غټو درجو والا رسولان. په هغې کې یو ابراهیم علیه السلام دی، دته جد الانبیاء وایي، د پیغمبرانو نیکه، او دته بانی بیت الله وایي، د بیت الله بنیادی ښودونکی. او د شان ډېر اوچت ځکه دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی. او موږ او تاسو د ابراهیم علیه السلام په ملت یو. تاسو موږ نه څوک تپوس وکړي چې په ملت د چا یې، نو موږ ورته وایو چې د ابراهیم علیه السلام په ملت او طریقه یو. تاسو موږ یو سوچ وکړو او د ابراهیم علیه السلام د ژوند ته یو سرسري نظر واچو د قرآن او د احادیثو په رڼا کې، نو د هغه ژوند ټول د امتحاناتو نه ډک، د دې امتحاناتو نه تیر شو. بیا ورته خدای وایي انی جاعلک للناس اماما، د انسانیت دپاره تا پیشوا ګرځوما، د انسانیت دپاره تا مخکښ ګرځوما، د انسانیت دپاره تا امام او مقتدا ګرځوما، ځکه چې امتحاناتو نه تیر شو. په ابراهیم علیه السلام خو ډېر امتحانات تیر شوي، خو دا 15 په لوی امتحانات. ابراهیم علیه السلام بابل کې پیدا شوی، اوسني عراق کې. پخوا کتابونو کې دې ته بابل وایي، دا تاریخي ښار دی عراق. دلته یو بادشاه و نمرود، او ډېر کمعقل بادشاه او د ټولې دنیا بادشاه. په دې ځمکه 4 داسې بادشاهان تیر شوي چې په ټولې دنیا بادشاهانو، 2 مسلمانان او 2 کافرانو. په 2 کافرانو کې یو نمرود او دویم بخت نصر، او په 2 مسلمانانو کې یو سلیمان علیه السلام و پیغمبر او یو ذوالقرنین. د دې دواړو واقعات قرآن کریم بیان کړي دي. دا د ټولې ځمکې حاکمیت په ورسره. نو د نمرود علیه السلام اولنی امتحان دا و چې مناظره او مقابله د داسې بادشاه سره راله چې هغه د ټولې دنیا بادشاه و. نو داسې ظالم، داسې جابر
او داسې کمقل او بېوقوف او د خدای نه لرې بادشاه مخې له ودرېدل او مقابله کول قسم دی چې دا ډېر لویه خبره ده. ابراهیم علیه السلام د هغه مخې له ودرېده او د حق خبره وکړه، د توحید او د خدای د یووالي خبره. هغه د توحید خبره څه چې د ده خاندان د ده مخالف شو، د ده پلار د بادشاه طرفدار و، د ده خبره ونه منله، کور کې پلار دشمن شي. خبره اوس ګرانه شوه، دې میلې له لاړل، ابراهیم علیه السلام راولګېده او د دوی چې کوم بوتانو ټولې مات کړل، زرې زرې کړه. هغوی چې راله نو خفه شو. قرآن کریم کې دا واقعه ده، خفه شو چې زمونږ د خدایانو بې عزتي کړې ده، دا به چا کړي؟ وایي دلته یو نوجوان دی او ابراهیم ورته وایي دا به مغه کړي، یو بل ته وایي. بس دوی پوه شو چې ابراهیم علیه السلام کړی ده. دویم امتحان په ابراهیم علیه السلام راغی، عظیم امتحان، سرکاري اور کې اچول. اور داسې ساده اور نه و چې څو انسانان بلکې یو انسان ورته واچوي، سرکاري اور و. سرکاري اور به څنګه چې په سرکاري پیسې پې خرج شوي، بې خرته پیسې پې خرج شوي او مزدورانو له تنخواګانې ورکړل شوي او هغوی په یوه میاشت کې خشاک د ځنګلونو نه راجمع کړي دي او دا یې دلته یو ځای جمع کړي دي. ان تر دې پورې چې ښځه به بیماره شوه، یوه زنانه، هغې به دا نظر وکړه که زه جوړه شوم په ما دې دا نظر چې یو پنډ خس به راوړم او چې ابراهیم علیه السلام په سوځېدو کې زه مدد وکړم. تاسو سوچ کوئ چې میاشت کې به څومره خشاک را جمع شوي. دا اور بل شه، ابراهیم علیه السلام یې په سترګو ګوري چې ما به ورچوي. دا دویم لوی امتحان و. دی د ټال په ذریعه ور واچو او توحید چې نو داسې توحید دې ته توحید وایي، ایمان دې ته وایي. ایمان دا ایمان دی لکه کوم چې د ابراهیم علیه السلام ایمان اور ته اچوي او دی څه وایي؟ لا اله الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. خدایا بادشاهیم تا ته دا صفتونه هم ستا سره دي، تا سره هیڅ شریک هم نشته. څه غواړي نه چې خدای ما بچ کړي. اور ته ور دککه ور واچو. جبریل دې ته عشق وایي، دې ته محبت وایي او دې ته د امتحان نه خوند اخیستل وایي. د محبوب په تکلیف کې د تکلیف نه خوند اخیستل. جبریل علیه السلام راغی، جبریل علیه السلام ورته وایي ستا څه حاجت دی چې زه پوره کړم؟ ابراهیم علیه السلام ورته اما الیک فلا، تا ته زما هېڅ حاجت نشته. خدای به یو زه به تا ته وایم چې زما حاجت پوره که زما مولا ما ویني که نه. جبریل علیه السلام ورته وایي د خدای نه وغواړه. ابراهیم علیه السلام ورته نه د خدای نه نه غواړم. ولې؟ ځکه علمه بحالي یغنیني عن سؤالي. هغه زما په حال خبر دی، به زما ښه بده ورته معلومه ده چې زما څه کې پیدا ده. که زما په سوځېدلو کې پیدا وي وینې مې ومې دی سوځایي، او که به بچ کېدو کې مې پیدا وي خپله به مې بچ کړي نو غواړم یې تېسله. دې ته اوس توحید وایي، دې ته ایمان وایي، دې ته محبت وایي، دې ته عشق وایي. الله تعالی رحمت په چپو کې راغی او د الله رحمت چې کله په چپو کې راشي نو بیا د انسان حال ښایسته شي. خو کوشش دا پکاري چې د خدای رحمت ځان له را متوجه کړو. د خدای رحمت را متوجه کول ګرانه خبره ده چې را متوجه شو بیا دنیا و آخرت دواړه سم دي. الله تعالی وایي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. منګه ورته ویلې اوره یخ شه او په ابراهیم علیه السلام سالم شه چې ضرر ونه رسې. اور د مزو شو، اور کې خوندونه پیدا شو، اور د محبت اورو، اور کې د خوند زندگی پیدا شوه. ابراهیم علیه السلام په اور کې داسې خوشحاله دی لکه جنت کې چې. دا ټول منظر د ابراهیم علیه السلام پلار ګوري او د ابراهیم علیه السلام مورې ګوري، د ابراهیم علیه السلام خاندان دا منظر ګوري چې ابراهیم علیه السلام په اور کې دی. مور یې ورته وایي بچیا
خدای ته دې سوال وکړه چې زه لږ درشم چې ودې ګورم چې ته څنګه یې مور موري دا یې خوښه وه چې دا بچی زه وګورم چې دی څنګه دی ابراهیم علیه السلام ورته وایي راځه هېڅ خبره نشته زما رب ته نه سوځئ راځه مور یې ورغله ابراهیم علیه السلام یې ولیده او په مخ یې ښکل که سینې سره را نږدې که او د اور نه واپس راله اطمینان او تسلي وشوه چې ابراهیم علیه السلام بچ دی بچی مې بچ دی څلوېښت ورځې یا 50 ورځې ابراهیم علیه السلام په دې اور کې و دا دویم امتحان ابراهیم علیه السلام وایي زما د ژوند د ټولو نه د خوند او د لذت ورځې هغه دي چې کومې مې په اور کې تېرې کړي دي دنیا کې جنت دا و چې زه اور ته وغورځول شم دا محبت دا دویم امتحان په ابراهیم علیه السلام دې کې کامیاب شو دریم امتحان په ابراهیم علیه السلام د ملک پرېښودل د خاندان پرېښودل یوازې کېدل بادشاه ورته وویل یو پلار ورته ویلي زمونږ او ستا نه کېږي ته په یوه یو موږ په بله یو او بس زمونږ او ستا نه کېږي پلار ورته وایي کور نه دې وباسم ما سره به نه اوسېږي دی ورته وایي سلام علیک ساستغفر لک ربي بس سلام دی به زه درنه لاړم تر څو چې ممکنه وه د خدای نه به درته بخښنه غواړم د عراق نه د مصر په لاره باندې شام ته را روان شو هجرت دا دریم امتحان د مصر بادشاه ظالم هغه به د ښځې د خلکو نه تاوولي چې ښایسته ښځه به یې ولیدله د پیغمبر ښځه به ساره بیبي په تمام انسانیت کې د دې نه ډېره ښایسته ښځه نه وه د پیغمبر بیبي وه که نه نو ده ورته وویلې چې دا بادشاه خو ظالم دی او تاوی دی خو ګوره ته زما دیني خورې ځکه یو تی او یو زه یم مسلمانان زه به ویم چې دا مې خور ده او ته به وایي دا مې ورور دی نو که بچ شو وایي دا دې څه ده وایي دا مې خور ده وایي دا دې څه دی دا مې رور بادشاه بیا هم پرې نه ښوده بوی ته چې لاس یې ورنږدې که لاس یې وچ بیا یې ورنږدې که بیا وچ شه بیا یې ورنږدې که وایي دعا راته وکړه چې ټیک شمه چې ځم وایي دعا درته کوم خو مونږه پرېږده پرېښوده دې امتحان کې هم خدای کامیاب کړو ابراهیم علیه السلام روان دی او په دې لاره کې خدای ته وایي خدایه یا خدایه د اسمانونو مالکه ته یو یې او زه په ځمکه کې یو یم خدایه زما په دې ځمکه کې هېڅوک هم نشته صرف ته مې خو ته چې د چایي هغه ځان له نه یي ځان له هغه څوک دی چې لښکر یې ورسره یي خو چې ته ورسره نه یي خدای ته زما ملګری شي ته زما مدد شي ابراهیم علیه السلام د شام سرزمین ته لاړه شام کې ژوند اختیار که هلته اسماعیل علیه السلام پیدا شه د بچی د هاجر نه د ده بیبي چې کومه وه اوس څلورم امتحان راغی دا د ټولو نه سخت امتحان دی هغه دا د خدای ورته حکم وکړو چې دا بچی دی نیازبین ښایسته چې نور د نبوت یې په تندي ښکارېږي او د پیغمبر بچی دی او ښایسته او نیازبین دی دا بچی او د مور دا بوزه د شام نزا یو صحرا ده دشت و بیابان دی هیڅ آبادي نشته هیڅوک د اوسېدو نشته هلته اوبه نشته هلته ګیا نشته هلته مرغۍ نه چوڼېږي هلته د انسانانو اوازونه نشته هلته د څاروو اوازونه نشته هلته دوی دیرک او زه جبریل علیه السلام در سره روان دی ځای به درته ښیي د شام نه را روان که د حجاز مقدس سرزمین ته جبریل ورسره تر دې چې اوس کوم ځای کې بیت الله او دا د زمزم چینه ده دقه ځای ته یې راورساو جبریل علیه السلام ورته دلته تم شئ دا ځای دی دا اوس غټ امتحان بچی د مور سره پرېښوده په بیابان او صحرا کې چې نه سوری شته نه اوبه شته نه خوراک شته او نه څوک غمخوار شته نه څوک د درد شریک شته نه څوک د فریاد شته هېڅوک نشته ابراهیم علیه السلام واپس ځي چې کله په اس باندې سور شو
خدای ورته حکم کړی و چې د خپلې بیبي سره به خبرې نه کوي ځکه امتحان دی که نه امتحان دې ته وایي که نه بیبي ورته وایي مونږ ته چاله پرېږدي بیا ورته وایي خطا ته خدای حکم کړی دی چې مونږ دلته بوځه که پخپله دې راوستي یو الله درته حکم کړی هغه ورته سر وخځاو چې او الله حکم کړی بیبي بس خوشحاله شوی ځه اذن لا یضیعنا چې خدای حکم کړی خدای موږ نه ضایع کوي الله تعالی چې یو کار کوي موږ نه ضایع کوي به ځه ابراهیم علیه السلام را روان شو لږ کجورې او لږ اوبه یې پرېښودې بچي سره هغه اوبه هم ختمې شوې او کجورې هم ختمې شوې د اوبو بندوبست نه و الله تعالی د زمزم بندوبست وکړو خدای د خوراک بندوبست وکړو هلته قبیله آباده شوه او هلته بیت الله آباد شه د خدای کور آباد شه دې امتحان کې هم کامیاب شو پنځم امتحان په ابراهیم علیه السلام د ټولو نه سخت امتحان بچې اسماعیل علیه السلام د 14 کالو شو ابراهیم علیه السلام به ته راته ورته کال نیم کې یو ځل کتو به ډېر خوشحاله و نو چې بچې د 14 کالو شو ابراهیم علیه السلام ته خدای حکم وکړو ځه لاړ شه او دا بچې د اسماعیل علیه السلام ذبح که حلال که دا اوس بل امتحان الله تعالی قرآن کریم کې دا ټول امتحانات بیان کړي دي چې دا اسماعیل علیه السلام روان که مذبح ته د حلال کم ځای کې حلال کم ځای روانې که جبریل علیه السلام ورسره دی د منا غر لی بوته هلته اوس هم نښه شته چې کم ځای کې دی سملولی و او بیا یې ګډ حلال کړی و الله تعالی دې امتحان کې هم کامیاب کړ چې کله دې ټول امتحاناتو کې خدای کامیاب کړ الله تعالی د بیان کوي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الله تعالی امتحان وکړ په ابراهیم علیه السلام باندې پس یو څو خبرو د پوره کړي اوس د امتحان نه وروسته خو انعامي الله تعالی انعام ورکوي قال إني جاعلك للناس إماما ای ابراهیم زه تا ګرځوم د تمام انسانیت دپاره مقتدا د تمام انسانیت پیشوا دی ګرځوم د تمام انسانیت رهبر دی ګرځوم او د تمام انسانیت دپاره دی نیکه او پیغمبر ګرځوم دا عزت الله تعالی ورک الله تعالی وایي منګه دته ښه ژبه په رستنو خلکو کې ګرځولې دي چې څومره انسانان راځي هغه ابراهیم علیه السلام ښه یادوي نمرود نوم او نشان ورک د هغه مصر د بادشاه نوم او نشان ورک بادشاهانو نوم او نشان ورک د ابراهیم علیه السلام یادونه تازه دي ولې ځکه امتحان کې کامیاب شو نو دا دنیا ګورې دارالامتحان ده په پیغمبرانو امتحان راځي نو موږ او تاسې څوک یو خو د الله د طرفه 15 وعدې دي دې ته خیال کوئ ګورئ خدای په قرآن کې 15 وعدې کړي دي او ډېرې زبردستې وعدې دي یوه وعده دا ده ادعوني استجب لکم ما نه دعاګانې غواړئ زه به ستاسو دعا قبلومه یوه وعده دا شوه چې ته لاس اوچت کړې ستا دعا قبوله یوه وعده د دعا د قبلېدو موږ او تاسو دې ته کار ووایو دعاګانو ته دا ونه وایي چې زه دعا کوم او نه قبلېږي نه چې ودې کړه قبوله شوه بس خدای قبوله کړه بس بیا به قبلېدو کې شک نه کړي دویمه وعده د خدای د طرفه فاذکروني اذکرکم خدای وایي ما یاد که زه تا یادومه دا د خدای وعده ده چې ته موږ چې الله یادو الله به موږ یادوي ملایکو کې به هم یادوي چې خدای موږ او تاسو یادوي چې پلانکي زه یاد کړی یم ملایکو ته وایي نو د دې نه لویه عزت خبره چېرته ده چې بادشاه ستا نوم یاد کړي چې پلانکي داسې کار کړی ته به څومره خوشحاله یې الله دې ملایکو ته یاد کړي چې پلانکي داسې کار کړی زه یاد کړی یم دا څومره د عزت خبره ده دا دویمه وعده درېیمه وعده د خدای دا ده لئن شکرتم لازیدنکم الله وایي قسم دی که تاسو شکر وکئ زه به در باندې نعمتونه زیات کم نو درېیمه وعده دا شو چې موږ شکر کوو د خدای د طرفه به نعمتونه را زیاتېږي څلورمه وعده الله تعالی وایي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون الله تعالی په دې خلکو عذاب نه راولي چې دوی استغفار وایي د خدای نه بخښنه غواړي نو دا وعده شوه چې موږ استغفر الله استغفر الله استغفار ډېر وایي نو د خدای عذاب به راباندې نه راځي دا د قرآن وعده ده پنځمه وعده د خدای د طرفه بهترینه وعده الله وی والذین
जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कम कसान چې زمونږ د دین په کارونو کې کوشش کوي لنهدینهم سبلنا، لارې به ورته زه خلاصوم، زه به مدد کوم. د دین کار چې څوک شروع کړي خدای به مدد کوي. خدای وایي زه مدد کوم، دا د خدای وعده ده او په تاکید سره ده. د الله د طرفه دا 15 وعدې دي. دنیا دا امتحان دی، په موږ او تاسو به امتحانات راځي، تکالیف به راځي، په سړه سینه به هغه برداشت کوو. د الله نه به غواړو خدای موږ د امتحاناتو نه وساتي. الله ته وایي خدای موږ د امتحاناتو نه وساتي. که چېرې راشي او د خدای فیصلې نو بیا به صبر کوو. الله ته وایي خدای دا ستا نعمتونه دي، موږ ته بیا د شکر توفیق راکړي. او چې شکر وکړم بیا هم د خدای نه د خدای په نعمت دی الحمدلله وویلې، نو بیا دویم ځل الحمدلله ووایه. خدای په دې الحمدلله چې ما ته دې د الحمدلله توفیق راکړ. دا شکر هم د خدای نعمت دی، ځکه خلکو ته خدای څومره نعمتونه ورکړي، خدای یاد هم نه شکر نه وباسي. الله تعالی دې موږ او تاسو دا زندگی د صابرینو او د شاکرینو کی، او الله تعالی دې زموږ نه رضا شي. درود شریف اللهم صل